والثالث ألا تكون بين سهامهم ورؤوسهم موافقة فيضرب كل عدد رؤوس من انكسرت عليهم السهام في أصل المسألة وأولها إن كانت عائلة كأب وأم وخمس بنات أو زوج وخمس أخوات لأب وأم دیکھو گوری مولی سے ندین مخی فصل کے منگ دا عدد تعریف کرے ہو عدد چاہتے ہوئے لکی چاہتا دا اجزاؤنا مرکب ہوئی لہذا ایک عدد نے دام ویلیو اور بسیم دا خبر کری ہو چاہتا دو عددون ترمینزا سلور قسم نسبت کی دلیشی وجہ حصر سے واو رئی دو عددون بخالینی وی یا بخپل منس کے مساوی وی یا بنوی کچری مساوی وی خپل منس کی دغه وخت به نسبت د تماثل وی او کچری دوا عددونه خپل منس کی نوی مساوی نه به خالی نوی یا به وړو کی عدد غټ عدد لره فنا کوي یا به نه فنا کوي که فنا کوي نو دغه وخت به نسبت د تداخل وی او که وړو کی عدد غټ عدد نه فنا کوي نو به خالی نوی یا بدریم داسې عدد موجود وی چې دواړه فنا کی یا بدریم هم نه موجود کدریم دا سیادت موجود وی چې دواړه فنا کوي نو دی وخت کې به نسبت د توافق وي او کدریم عدد نه موجود نه بدغه وخت کې به د دوه عددونو منځ کې نسبت د تباین وي دا قسم کړي وي کنه بهم د دې د معرفت طریقه م خودلی و کچری دوه عددونه مساوي نو هغه کې خو تماثل له اسانه خبره ده او که مساوي نه نو وړو کې عدد به د غټ عدد نه کمو تر دې چې یو درجه باندې جمع شي نه کداغه درجه غیر عدد او ایک نو تباین نسبت بوي او کچری دغه عدد دغه درجه عدد نو ګورو به چې یو طرف هم کمواله کړي کده دواړو طرفونو نه کده یو طرف نم کمواله کړي دي نو دې ته دې د دوه د دونو منځ کې نسبت د تداخل وي او کده دواړو طرفونو نم کړي دي او په عدد جمع شو نو په دغه عادت کې ولدي او بمنس کې نسبت د توافق وي دا قسم کړي وي کنه پرونی سبق کې به د تصحیح تعریف وکړو تصحیح په لغت کې صحیح کول ته ویل کی او په اصطلاح کې او داسې عادت تلاش کول چې دا غا عادت نه د هر وارث حصہ بلا کسر روزي او به د تصحیح لپاره منګ ویلو چې اصطلاحات دي رؤوس رأس جمع ده وارثانو ته ویل کیږي سهام د سهم جمع ده د ورثو حصو ته ویل کیږي همدغه شان مضروب کم عدد لچ من ضرب ورکو وغه ته ویل کیږي مبلغ د ضرب نتیجې ته ویل کیږي طائفه یا فریق د یو جنس ورثو مجموعه ته ویل کیږي د اصطلاحات ویلو کنه او مسئله عائله هغه مسئله ته ویل کیږي کومه کی چاول شوی بهرحال دا خو اصطلاحات اور پسې من مسئله او پر تاسو دی خو غوړې که توجه بنورانه وي چې تصحیح چې دا محتاج ده و قواعد ته و اصول ته درې قواعد یو طرف ته دی او څلور بل طرف ته دی د دې دریو قاعدو یو حکم دی او د څلورو بل حکم دی نو په اعتبار د حکم سره په دوه قسمه شوی درې یو طرف ته څلور بل طرف ته حکم به رست کو علامه به وایو علامه دولنو دریو قاعدو علامه دا چې یو طائفه کې به کسر وي او حکم ادارې چې د روس او سیام منس کې په نسبت ګورو د اخرو څلورو قواعدو علامه دار چې دو یا زید دو نه زید طائفو کې به کسر وي او حکم ادارې چې روس ترمنځ به نسبت ګورو دا هم کړي وي دا خبره ده دا چې می ویل دا می مقدمه غونته کې وا اول قاعده له وسرا شي دا ولنو د دریو قاعدون اول قاعده له کله چې په یو طائفه کې کسر وي نو څو قاعده وو اولنې درې بچلو که اخري څلوري بچلو اولنې درې بچلو کله چې په یو طائفه کې کسر وي نو د روس او د سیام منس کې به وګورو کچره دا سیام پر روس باندې صحیح تقسیمېدل نو فلا حاجت الى الضرب دای حکم شو ضرب ته حاجت نشته دا ولا قاعده شو
اوله قاعده دا ده چې کله دا سهام پر رؤوس باندې صحیح تقسیمېدل دوه صورتې دي نسبت د تماثل یا نسبت د تداخل سهام زیت او رؤوس کم په دې وخت کې دا سهام پر رؤوس صحیح تقسیمي کې حکم د قاعده دا ده چې فلا حاجت الى الضرب دا وشو دغه قاعده واوري کله چې د سهام او رؤوس مینس کې دا سهام پر رؤوس باندې صحیح نه تقسیمېدل او نسبت د توافق د سهام او رؤوس مینس کې نو حکم د قاعده دا چې وفق د رؤوس بروالو او مسله کې بوله ضرب ورکو کچره سهام پر رؤوس باندې صحیح نه تقسیمېدل نو د سهام او رؤوس مینس کې باندې نسبت وګورو که نسبت د توافق یا نسبت د تداخل سهام کم رؤوس زیتو نو وفق د رؤوس بروالو او مسله کې بوله ضرب ورکو دا دویمه قاعده شو دا خو ویلې وکنه اوس درېمه قاعده واورئ درېمه قاعده چې د سهام او رؤوس مینس کې کسر په یو طایفه کې دی به واورئ د سهام او رؤوس مینس کې نسبت وکړو دای حکم نو سهام په رؤوس صحیح نه تقسیمېدل د سهام او رؤوس مینس کې نسبت د توافق نه و بلکې د سهام او رؤوس مینس کې نسبت د تباین نو حکم ادا دی چې کل رؤوس بروالی مسله کې بوله ضرب ورکی پوه نه شولې کچره د سهام او رؤوس مینس کې نسبت د تباین نو کل رؤوس بروالو مسله کې بوله ضرب ورکو څه مثال لیکلې ده اب 5 بنات دی خو ګورئ مولوی صاحب اب بنات 5 اولاد شتري اب ته بسم نور کو مؤنث اولاد دي سوز اسمالا سبا اولاد شتري هم ته سم نور کو او بنات ته سم نور کو دو نزيد دي سلسان مسله بزونه جوړ شي چینا ایک بدل ور کو ایک دل او دل 4 یو طایبه کې کسر ده کبډیرو کې ده او د سیام او روس نو د یو طایبه کې چې کله کسر وي دا د کې مولانه درې قاعده چلیږي د اولانو درې قاعده مشترک حکم څو سیام او روس منس کې بنسبت وګورو نو راشي به ګورئ تماثل نسبت شته توافق شته تداخل شته تداخل کې کستاسو سوچ وی یو صورت کې د تماثل مرګره او بل صورت کې د توافق مرګره چې کله سهام زیتی رؤوس کم وی تماثل مرګره او چې کله سهام کم وی رؤوس زیتی نه توافق مرګره نه تماثل هم نشته تداخل هم نشته توافق هم نشته څه نسبت ده تباین ده دې قاعده حکم دار کل رؤوس رواله رؤوس سودی نو بس مسله کې ولا ضرب ورکا 5 کا 5 ضرب 6 دا بسوشي 30 مضروب څوک شو 5 شو نو اس کته یې اعلان دول ورکه دا غیونه اصل مسلې نه چې کوم یې ملاو شو یقې کې مضروب له ضرب ورکوا اصل مسلې نه د څومره ملاو شوی دلته څومره ده نو 5 کم او به 5 کم او 5 4 20 نو 20 او 5 او 5 30 برابر شو کنه شو څه مشکل شته دی نو زه درې مقاعده تر به مدرې مقاعده چې کله په یو طایبه کې کسر او د می علامه د دریو قاعده ویلخه دا ورستا سم وي دا قاعده ته نه رسیدلی علامه وي چې کله په یو طایبه کې کسر او نو د سیام او روس منس کې بنسبت وګورو دا می سویل سیام او روس منس ټول وی چې وی دا چی شو دا ما چې دا خبر وکړه حکم کنه یار نه پیږي سخ توبېد موران شو تا وای کنه دا شل پیره می تقریبا بویلی خدای می دې نو ګرانګاری کله یو توای بکې کسرو د شه دا خدای قرآن ته ګور ورانه می ویل سوچ سره خبره کوي مال توبېد وران کوي دولنو دریو قاعده علامه څه ده نو ما څه ویل کچری په یو توای بکې کسرو دا می څه ویل علامه
د سیام او رؤوس منځ کې به نسبت وګورو دا مې څه ویل دا د مشترک حکم نو کچري نسبت د تباین کل رؤوس پروالو مسله کې به ضرب ورکو دا درې مقاعده شو نه بیګي مخکې تیر شو دی نه کنه وګوره عبارت کې لکشن وثالثو او درې مقاعده د الله تكون بین سهامهم ورؤوسهم موافقه چنوي د سهام ترمنځ او د رؤوس د وارثانو ترمنځ موافقت نوي نسبت توافق نه لاندې لیکلي بل تكون مباينه بلکې نسبت پکې کم وي تباين وي انه حکم د قاعده دار فيضرب كل عدد رؤوس من ضرب ورکل شي طول عدد رؤوس من دهغه ورثوتا ان کسرت عليهم السهام چا من چې سهام مات شوی دي به وته وګورئ فيضرب ضرب ملاوشي كل عدد رؤوس من طول عدد رؤوس داغه چاته دا یې نه سهام په دیو مات شوی وکنه ان کسرت عليهم السهام چا من چې سهام مات شوی چا کې ضرب ورکی فی اصل المساله فاصل مساله کې دلته مساله کې ورکو واولیا یا باول کې ضرب ورکو ان كانت عائله کشردا مساله سوا عائله وا د اصل مسلې مثال کا اب و ام و خمس بنات دوران کا دا خوشو او د عائله والا مثال تنزيشه عائله مثال زوج و خمس اخوات لاب و ام تاسو ور دي خملې سي زوج اخوات عینیه دا څو دي 5 زوج ته څومره ورکو اولاد نشته اخت عینیه چې دوه نه زیات شي څومره د ملاوي مسله به څونه جوړ شي نسب جمع شو د سلطان سره چینا 3 دله ورکو او 4 دله 3 او 4 څو شو دا مسله عائله شولا څو دلاړه ولو بټوله 7 کې شولا نو یو طایفه کې کسر دی کې بډیرو کې نه د دریو قاعدونه شو لګره سلورونه دریونه حکم یې څه دی نسبت بګور وس ورسېدلې نه څه نسبت دی وګوري 4 او 5 کې تماثل شتا تداخل شتا توافق شتا بس تباین دی نو نوز بدل 5 کا چین 5 کا بنه وکا بلکې 5 ستی لکه مسله اول ته چراله ما ته ویلو کنه قصه اوس دې د شولا نو 5 ستی یا 7 5 څو شو 35 مضروب څوک شو نو 5 3 15 5 4 20 15 کسان دي پیکس به 4 4 ورسي څه مشکل شته مخکې راځي واما الاربعه فاحدها ان يكون الكسر على طائفتين واكثر ولكن بين اعداد رؤوس مماثله فالحكم فيها يضرب احد الاعداد في اصل المساله لك ما تبرو غريم لسه اسانه دي انتهي وس شکل کسر په دوو طائفو کې راغلي یا د دوو نه بزیاتو کې راغلي دي ته څنګه وایي تجشي شو علامه شو لکه حکم یې سره روس او روس منس کې باندې نسبت ګورو دای څه شو حکم دا خو په هر حال کې په هر قاعده کې به کو مولوی صاحب تاسو یاد ساتئ په وصیت کې او په میراث کې د دوه حکم د جمعي خدا قاعده به تاسو ته یاد کنا وصیت کې او میراث کې د دوه حکم د چای ځکه موږ ټیم په ټیم وایو دوه نه زیاتی شي علمي کې نه می دا خبر ولې را یاد شوله کوم ټکی کې را یاد شوله چې مې ویل بهرحال متوجه شي دې کې را یاد شوله چې دوه طایفو کې کسر وي یا زیتو کې بس دوه په جمع حکم کې دي بهرحال چې دوه طایفو کې کسر یا د دوه نه زیتو کې کسر دلته به کومه قاعده چلیږي اخري څلور قاعده به چلیږي داغه مشترک حکم دار چې موږ به چا ترمنځ نسبت ګورو روس نسبت نو سره ځي انتهي اسانه که د روس منس کې نسبت د تماثل دا څلورو قاعدو کې اوله قاعده ده که تداخل نسبتو دا دویمه قاعده ده که توافق نسبتو دا دریمه قاعده ده که تباین نسبتو دا څلورمه قاعده ده بس یاد شو
حکم میں ولا نه دی ویلې کنه دا بوډ ران کا خان دې چلا شومړې خدای خو کا بل دی خدای خو مغر کا شومړې دی خوري کس کی خلک یې اسکی دی خوري چې خړلې به ولا کار خراب کړو توجه جی کچری د رؤوس منس کې نسبت د تماثل اول قاعده می شروع کړل څلور کې د رؤوس منس کې نسبت د تماثل نو بس یو د دې رؤوس رواله مسله کې ضرب ورکړه مشکل نه دو طیبو کې کسر دی کنه دې کوم دو طیبو کې کسر دی دوه منس کې بنسبت وګوري تا چې نسبت وکړلو څه نسبتو یوم چارو بلم چارو یوم پنجو بلم پنجو یوم چیو بلم چیو یوم دسو بلم دسو اوس به څه کوو بس به دې دوو کې چې ستا کم خوښ دی اقرواله او مسله کې ضرب ورکه او که عایله وانو اول کې ضرب ورکه زما په خیال ډېر اسانه ده خو به لیکو مثال یې څه دی دا وران کړی دی څه لیکلي دي ست بنات ثلاث جدات ثلاثه اعمام دی خو ګورم لیسه شپږ نیاګانی دي ولد میکو جدات سودی درې دي دوران کا ټول موران او خدای خیر کا می بنات سودی شپږ جدات سودی درې ولد دي ولې ست بنات دي دا سودی ست څو دوی چمکا خدای دې ورکا امام سودی باران والے دی ها دا باران والے را لږه د شنو وای نشته لګ باران دی او به با نری جامې ونه کړم او جانان لم دکړم باران نه جانان لم دکړم باران ټوله ولیدم دغه قلب دی ها همي کنایات کی ویل کجی تاسو ګورئ ملي سي بنات څومره دي سلسان جدات تا سدس امام اسبا تین متن دي لیکلې صحیح شو اوس مسله څونه جوړيږي سلسان او سدس جمع شو چینا ها 4 دلا دلا 2 ایک بات صحیح ہے منگ ہم سوچ نشتے رہے منگ ہم باران تا سوچ لاڑے باران اورو پہ ورے گا دوے میں خالی جگہ تاسو پور کئی هل خلک کوئی اسکول له تللی نه زما د خلک کوئی غره له تللی دي خجی دیم سے بلا کې سټه پاده خو خلک یوري جماعت کې پټه بو شروع کړل څنګه ها خدای ګورګوري تورې مکړې د سر راځي بس پولیس دې خو ګوري خپل خبره دغه راشه مقصد لا 4 او 6 کې څه نسبت ده دلته به درې قاعده دریو قاعدو چې کوم حکم دی کنه ابم کوخه اول بل سیام روس منځ کې نسبت ګورو دا مثلا ولي کله څو تويبو کې کسر رتا سو ګوره ها دریو کې کسر نه د څلور قاعده چلیو کنه ولنه درې بچلو نتاسو به یو کار کوي مشترک بدو کار به مشترک کوي مشترک یو مشترک کار ده تب د څلور وړو قاعدو کې کو چې سیام روس منځ کې نسبت وګورو څه نسبت ده توافق ده د دې وفق چې کوم ده څو ده 3 ده دو به کې چلیږي کنه او د دې څو ده 2 د دې وفق به محفوظ کې دي ته ویل کېږي محفوظ هم کو نو دې لپاره قاعده ده چې کله نسبت د توافق کنه توافق نو وفق به محفوظ کی د رؤوس وفق به محفوظ کی د سهام او رؤوس منس کې نسبت د توافق وفق د سهام بچ کی رؤوس به محفوظ کی رؤوس 1 او 3 کې څه نسبت ده
تباین ده که ندی که قاعده دا چې رؤوس او سیام منځ کې نسبت د تباینو کل رؤوس په محفوظ کې دلته څه حساب دی دلته هم کل رؤوس محفوظ کې دا اوس چې مې د وختي کومه قصه وکړه دا په څلورو قاعدو کې چلیږي څه مې ویل دو یا دو نه زیاتو طیبو کې کسرو اول حکم ادار چې سیام رؤوس منځ کې به نسبت وګوري نسبت د توافق په صورت کې توافق وفق به محفوظ کې یا هغه تداخل چې توافق په حکم کې دی چای کې سیام کمی روس ډیری کنه غلط به دخل محفوظ کې بهرحال وفق به محفوظ کې یو تباین په صورت کې به څه محفوظ کې کل روس دا مشترک حکم شو یو مشترک حکم دا دویم مشترک حکم دار چې وسط روس او روس منس کې وګوره تین او تین کې څه نسبت ده تماثل له تماثل قاعده امدار وسمي ویلا یو پکې رواله کچری مخ کې کسر او هغه سه وګوره او کنه ډایرکټ ضرب ورکا ال د مخ کې کسر شته کنه شته کنه یار 4 بچي تقسیمیږي صحیح تقسیمیږي مخ کې کسر شته کا نو بس دا تین رواله مخ کې سره وګوره مخ کې څوک ال د مخ کې محفوظ تین دي به څه نسبت ده به تماثل له نګوس دقیق یو رواله مخ کې سره وګوره مخ کې څه نشته کنه یا مخ کې او خو کسر پکې نو بس به مخ کې مزه که مخ کې کسر او مخ کې زخه وس نشته کنه وسین رواله مثلا یو رواله بس کم دار علی او کدار علی مثلا کې ضرب ورکا کم را لې کار یو تیرال نه 3 ضربې چی څو شو 18 مضروب څوک دی 3 دی کنه 3 4 3 کم 3 او به نه رسیدلې دا شپږ کسان دي دوه رسی کوم زیدار خوشاله وي تاسو اوله قاعده باندې پوه شولې دا یو خبر می توقع کړه د څلورو قاعده مشترک کار دی دا دوه حکمونه به ول لګوي علامه به مو وي چې دو نه زیاتو طیبو کې کسر دی سیام روس منس کې نسبت وکړلو التم محفوظ عدد رويستلو به بدروس روس منس کې نسبت ګورو وس قاعده متوجه شولا کچره د تماثل نسبتو یو برلو کڅوک مخ کې وقصه به ګورو او کنو مسله کې وزر بول وای بنشوله تاسو ګورئ لکشا واما الاربعه ورچ څلور قاعده دي فاحدها یو بدغ څلور کې دادا ايكون الكسر على طائفتين چې کسر په دوه طائفو باندې او اکثر د دوه نه بزیتو باندې وي ولکن بین اعداد رؤوس مماثله لیکن د اعداد رؤوس ترمنځ نسبت د تماثل وي حکم واورس فالحكم فيها حکم به قاعده کې داده ايضرب احد الاعداد چې احد الاعداد تبذرب ور کی فی اصل المساله اصل مساله کې مثل 6 بنات وثلاث جدات وثلاثه اعمام دا وشولا والثاني ان يكون بعض الاعداد متداخل دوران کا دا دویمه قاعده اسانه ده اصل کې حساب سی وګدا وکړه څه مثال لیکل تاسو ګورئ ها زوجات سودي څلور جدات ابل پین راوړل دا خود نه کیسه سودي درې به څه چي دي دولس ترونه دي نکي د کافر بچيو زوجات څومره ورکو اولاد نشته جدات د څومره ورکو عامه مسبه دي کنه مسله به څونه جوړ شي بارانه دله به څورکو 3 دله به څورکو دته څو پاتې شو 7 نسبتونه وګورئ څه نسبت دي اوس وګورئ مولوی چې مشترک کار چالو شو دو طیبونه په زیاتو کې دو نه زیاتو کې کسر دی کنه مشترک کار دی د سیام روس منس کې نسبت وګورئ عدد محفوظ رو باسي تباین په صورت کې کل محفوظ کوي تباین دی کنه کل محفوظ 2 او 3 کې څه نسبت دی به کل محفوظ 12 او 7 کې څه نسبت دی تباین دی ښا 7 د 12 نه کم غڅو بشي 5 به 5 د 7 نه کم غڅو بشي 2 به 2 د 5 نه کم غڅو بشي 3
بے دو دے تین نکم بشے ایک اور بے ایک دو نکم کے ایک معنی جمع شو تباین دے نزلتا بارہ محفوظ کا مکمل رسی بھی دویم حکم وہ لگا رؤوس میں اس کے نسبت گورا 12 و 3 کسے نسبت دے تداخل لے کنا 3 چے بل 3 مرگرے کے چی بل مرگرے کے 9 بل مرگرے کے 12 تداخل لے کنا نو حکم دا قائدی دا دے کنا اس حکم واوری بے دغو لگی چکلا دا دے رؤوس میں اس کے نسبت دا تداخلو لوی عدد برلی مخ کے سر بے چکے کہ مخ کے چوک چاہے کی کسرو کنو ڈائریکٹ بازار برکے دل دلیوی عدد 3 دے کہ 12 دا 12 روالا مخ کے کسر شتا کنا 4 سرے چکا 12 و 4 کسے نسبت دے بے تداخل لے 4 بل 4 8 شو بل 4 12 نوز بے غٹ روالا مخ کے اوگر مخ کے چوک نشتا کنا مسئلہ کے ضرب برکا بس 12 ضرب 12 سوشو 144 شوالی شو کنا اور بک مدقب امرا لے کنا باقی موبیل را لے کارکولیٹر با بھی کلا ہوئی صحیح دا کنا ایک سجوان مضروب سوک دے 12 نوست رازی 12 تینی او 12 دونی او 12 ست 10 ست 70 او 20 ست 84 84 او 24 جمع کی سو بشی 108 کنا 108 او 36 جمع کی سو بشی اس جوالی صحیح شو کنا شو وہ بشولی بیدا قاعده باوری دا دویمه قاعده دا سکار بکو د خیر سره چول بدی سلور قاعدو کی خبرات پته ولګي دو نزیت کی بکسر وینه سلور قاعده بچلو نا اول حکم دار عدد محفوظ برو با سیام روس منس کی نسبت ورو دویم دار چې سی روس او روس منس کی نسبت ورو کشر نسبت د تماثل یو برلو مخ سره به ګورو که به هم نسبت د تماثل بس یو برلو مسله کې بازار ورکو دا ولا قاعده شو او کشر نسبت د تداخل لوی عدد برلو مخ سره به چکو به هم تداخل به مخ سره چکو به مسله کې زړه ورکو تاسو عبارت کې وګورئ والثاني دویمه مسله دا ان يكون بعض الاعداد متداخلا چې بعض اعداد دا متداخل وي تداخل نسبتي وي د بعضو سره فالحكم فيها حكم بقدار يضرب اكثر الاعداد چې اکثر الاعداد تبضرب ملاو شي في اصل المساله کې مثل 4 زوجات و3 جدات و12 عما دوران کلکشن ولې سب کله کله بل کارم کیږي ک دا رؤوس یسی بالفرض ویم رؤوس دي نو څه نسبت دی بږي او دا مطلب مسله ده تماثل لیکنه دا کومه قاعده ده وس څلور کې اوله قاعده ده کنه نو 3 او 3 دواړو کې یو حساب دی یو ترواله دلته بازار ورکې صحیح شو او چې دلته مخ کې کسر او به 3 او به ما غي حساب دی کنه او چې مخ کې چی و نو 3 او 3 کې څه نسبت تماثل نو دلته اوله قاعده و چې یو ترواله مخ کې سره چکا چې مخ کې سره چکو چې او 3 کې سو تداخلو بس وبس ما قاعده تروا وختلي دویمه قاعده تروا وختلي دویمه قاعده وس دویمه قاعده کې حکم دا چې غټ بروالي مخ مسله کې بازار ورکې نه پیږي دا لګران کا ورسېدلې مګه د سیم کله کله کېږي ګوره 4 دے اور بسې 4 اور بسې 8 اور بسې بے 4 سو ګورې لکشان 4 او 4 کې څه نسبت ده دغه کومه قاعده چلیږي وس اوله یو ترواله مخ کې سره وګوره څه نسبت ده تداخل له وس حکم ده غټ ترواله مخ کې سره وګوره چل ته موږ ته 4 وګا اور بسې کې به 4 به تماثل شو نو تماثل تداخل دویمه قاعده ته وختلو به بس چاته وختلو به تماثل تو اول قاعده ته وختلو به کې یو رواله مخ کې ضرب ورکړه نه بیګې بلی ما بلکې ملي سب 8 او 4 کې څه نسبت و تداخل کنا اوس بغټ رواله به بدلته ګوري دلته به 8 شو ګوري 4 او 4 کې څه نسبت اوله قاعده و چلی دله یو رواله دلته وګوره مخ کې دلته څه
دلته دویمه قاعده وچلوه غټ رواله مخکې سره وګوره به تداخل وکنه بس به غټ رواله مخکې سره وګوره دا به دویمه قاعده وچلوه کنه غټ رواله مخکې سره وګوره څه نسبت دی تماثل لکنه اوس په یو رواله مسله کې زره ورکا واپس اولی تراجو دا به کوه پوهه به شولې بس ته دوران کرکشه ځان له مثالونو جوړوي کا دغه اوس مې توافق یا تباین صورت جوړ کړي نو قصه ورانه شي ځان نه جوړوي